وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بروح العلم والحكم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استاد حسن عاشقان پشان دستورو نشتباک لکه بلال لرنگ تور دی چې نصیب شناسته دستا پخوا کې لکه زید غوندې بیا تیر د پلار او مور دی. یار ذرات نقاب د مخ نه لرې کا، یار ذرات نقاب د مخ نه لرې کا، بېلتانه په ماشتې ورځې د ګور دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم. په سټیج باندې تشریف فرما معزز علماء کرام، ما ته مخامخ ناست طلباء کرامو، زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کول غواړم چې د هغې الفاظ دا دي: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما معززو سامعینو، ما ته چې نن د بزم افضلي طرف نه کومه موضوع راکړلې شوې ده، هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه شان مبارک بیانول دي. زما معززو سامعینو، امیر المؤمنین، امیر المجاهدین، فنا فی اللہ فنا فی الرسول، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا محبوب علیہ الصلاة والسلام یو عظیم صحابی و، یو عظیم شخصیت و، یو نامور شخصیت و. هغه په عشره مبشره د صحابه کرامو کې و. دغه رنګ کې په حاکم المستدرک جلد نمبر 3 صفحه نمبر 11 کې راځي: محبوب علیہ الصلاة والسلام د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکی فرمائی: الا استحی ممن تستحی منه الملائکہ. محبوب نے فرمائی: آیا زدہ چانا حیا انکما د چانا چه ملائکه یعنی فرشتے حیا کوي. زما معزز السامعین، ابن حجر عسقلانی په الاصابه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 447 کې لیکلي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او فرمایل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکی فرمائی چې عثمان هغه شخصیت ده، هغه نامور شخصیت ده، هغه عظیمه هستی ده چې هغه په اسمانونو کې په ذوالنورین باندې مشهور ده. زما معزز سامعینو، د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نظریه وګورئ، د هغې سوچ وګورئ، د هغې فکر وګورئ، د هغې کردار وګورئ، د هغې گفتار وګورئ، د هغې د سنگر زندگی وګوره، د هغې د جهاد زندگی وګوره، د هغې د هغې د سنگر زندگی وګوره. زما معزز سامعینو، په ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحه نمبر 626 کې راځي: محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه تبوک په موقع د چاندې اعلان وکړلو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې پیش کړ. مدنی جانان ډیر خوشاله شو. محبوب می عرض کوي: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. د نن ورځې نه بعد عثمان چې کم کارم کوي هغې کې به نقصان نه وي بلکې خیر او برکت به وي پکې. زما معزز سامعینو، په مستدرک جلد نمبر 3 صفحه نمبر 105 کې راځي: حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تا عرض کوي، محبوب تا فرمائی محبوب تا فرمائی: افی الجنت برق؟ قال نعم والذی نفسی بیده والذی نفسی بیده ان عثمان یتحول فتبرق له الجنہ. محبوب تا فرمائی
محبوب ورته فرمایي او صحابي بجلی به وي خو هله به وي زما د په ذات د رب لایزال باندې قسم وي د چا په وس او طاقت کې چې زما روح دی زما ساه ده زما د په هغه ذات باندې قسم وي کله چې عثمان جنت ته را داخل شي د عثمان رضی الله تعالی عنه جنت ته را داخلېدو سره به د هغې د مخ نه رڼا وخېږي د هغې د مخ نه به شغلې وخېږي هغه رڼا به د بجلي په شانتې وي او ټول جنت به پرې روښانه شي دغه رنګ په ترمذي شریف جلد نمبر 5 صفحه نمبر 626 کې راځي چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي لكل نبي رفیقي وافیقي فی الجنة عثمان د هر نبی د پاره دوست راغلی دی د هر نبی د پاره ملګری راغلی دی د هر نبی د پاره خیرخوا راغلی دی زما د پاره دوست عثمان رضی الله تعالی عنه دی په دنیا کې او په جنت کې به وي راسره وقال الشاعر د علم د عمل سترګې ړندې دي د اکثرو د عمل سترګې ړندې دي د اکثرو واعظان کلی په کلی کور په کور دي عاشقان په حقیقت کې پټ کامیاب دي په ظاهره خو د خلقو د پیغور دي د دیدار په تمه ناس محمد زمان یم د دیدار په تمه ناس محمد زمان یم دواړه سترګې مې کږې دا ستا په لور دي